زما مقصد د نن بیان نه د حضور پاک د صحابه متعلق بیان دی. صحابی چاته و؟ صحابی هغه چاته وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د اسلام په حالت کې ملاقات کړي او بیا د اسلام په حالت کې وفات شوی هم. که د یو سړي د نبی علیه السلام سره داسې وخت کې ملاقات شوی چې دی کافر دی، دته صحابي نه ویل کېږي. چې د حضور پاک سره ملاقات د اسلام په حالت کې شوی دی مسلمان دی. برابر خبره ده که لیدلی وي او کې نه لیدلی. بعضې صحابه په سترګو نابینا و، حضور پاک سره ملاقات شوی دی خو لیدلی نه دی، او بیا وفات هم د اسلام په حالت کې شوی، دته صحابي وی. صحابه کرام د حضور پاک مبارک په زمانه کې دوه ډلې وي، یو ته مهاجرین وی او بل ته انصار وی. کومو خلکو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مدینه شریفه ته هجرت کړی دی، یا د نورو علاقو نه راغلي دی او مدینه شریفه ته هجرت کړی دی، هغوی ته مهاجرین وی. او کم خلک چې د مدینه شریفه اوسیدونکي خلکو او د بهر نه چې کم خلک راغلي دي مهاجرین، د هغوی نصرت یې کړی دی، د هغوی مدد یې کړی دی، د هغوی مرسته یې کړې ده، هغوی ته بیا انصار ویل کېږي. او قرآن شریف کې خدای پاک د دواړو ډلو مستقل ذکر کړی. نو د صحابه خو ډېر لوی تعداد دی، خو دلته نن د یو صحابي نوم او د هغه متعلق حالات ذکر کوم چې هغه ډېر زیات مشهور دی، خصوصا زمونږ په د علماو طالبانو کې ډېر مشهور دی، او ډېر زیات په غربت په حالت کې او په فقر په حالت کې د نبی علیہ السلام مرسته کړې ده، او د حضور پاک د احادیثو لوی خدمت یې کړی دی چې هغه ته زمونږ خلک، بلکې دا زمونږ خلک نه، د هغه لقب د نبی علیہ السلام مبارک په زمانه کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه. د نبی علیہ السلام 15,000 او 300 او سلور او یا احادیث د حضور پاک نوریدلی دی، ځان یې پې کړی دی، امت ته رسولی دی. دا هغه دي چې کوم امت ته رسیدلی دی. ممکن د دې نه نورم ډېر احادیث درته یاد و، امت ته به نه رسېدلی، یا د دې نه ډېر احادیث د صحابو ته تابعینو ته رسولی دی، مونږ ته نه دي را رسېدلی. خو دا هغه احادیث دی چې دا مونږ ته د دې مبارک صحابي د خولې مبارکې نه دا الک بارو باسې تاسو ولې دغه نه بیمار دی غریب، په مختلفو طریقو او واسطو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دلته مونږ ته را رسېدلی دی. د خپل نوم ابو هریره نو په نوم کې اختلاف شته، خو راجح قول دا دی د خپل یو قول دی، وی کان اسمی فی الجاہلیت عبد الشمس، وی پا جاہلیت کی زمانم عبد الشمس. جاہلیت کے خلق مشرکان و شرکون بے کن، نو خلقو با چازان لعبد الشمس نزکی خود دنور مرائی و دنور بندہ او دنور غلام عبد الشمس او دنور عبادت کونک. چا بزان تا بل نم کی خود چا بل د شریعت نم بنو. نو د اسلام نمخ کې د کفر او د شرک په زمانه کې چې د کوم نوم عبد الشمس، د نور غلام، د نور عبادت کوونکې، د نور مړی مثلا. وی فسمیت فی الاسلام بعبد الرحمن ابن صخر، وی په اسلام کې راته بیا نبی علیہ السلام یو نوم یې ښودی دی عبد الرحمن. په دې نومونو کې هم لږ اختلاف شته، خدا را د خپل قول دی چې مونږ ته را رسېدلی دی عبدالرحمن، او د پلار نوم یې صخر، او د مور نوم یې امیمه دی.
د یمن د علاقې سره تعلق لري، یمن کی، او په یمن کې یو قبیله د دوس ورته وایي، نو د هغې قبیلې سره د تعلق دی. وی د ابو هریره راته ولې وایي؟ په عربی کې اب پلار ته م وایي او صاحب ته م وایي، ملګري ته وایي، او هریره پیشونګلی ته وایي. هرن یا هرتون په عربی کې پیشو ته وایي، او هریره معنا پیشونګلی. نو ابو هریره معنا پیشونګلی والا، د پیشونګلی خاون، پیشونګلی والا، د پیشونګلی ملګری. وی دا ولې؟ نو دوه وجې دي نو. وی زه په خپل قوم کې ما به ګډې چیلې سرولې، نو ما یو پیشو ساتلې وه، نو د ورځې به مې ځان سره ګرځوله، او کله به مې په لستوڼي کې ځان سره د عربو د قبایلو خلکو دا لستوڼي به ډېر کولو په لستوڼي کې به مې ښودې وه، او د شپې به مې راواغېشته، نو په ونه کې به مې کېنوله، دې سره به لوبې م کولې او ځان مې ورسره مشغول ساته. نو د قوم خلکو ما ته دا لقب راکړه ابو هریره چې پیشونګلی والا. لکه اوس هم چې څوک سپي ساتي خلک وایي هلکه هغه سپو والا، څوک چرګان ساتي خلک وایي چرګانو والا، څوک اسپه ساتي وي هغه اسپو والا. نو یې ما ته خلکو پیشونګلی والا ابو هریره لقب راکړه. دیم روایت داسې دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې هجرت وکړو، مدینې شریفې ته رالم، نو په مدینه شریفه کې هم ما د پیشو سره شوق او مینه وه. خلک څوک پیشوګان ساتي، څوک مارغان ساتي، نو ما سره بیا به هم پیشو وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لقب چې ما ته د قوم خلکو را کړی د هغه پیشونګلی د مینې د وجې نه برقرار وساته. وی حضور پاک راله هغه د جاهلیت نوم خو بدل که چې دا نوم دی غلط دی، خو هغه د ابو هریره پیشونګلی والا لقب یې راله برقرار وسات. نبی علیہ السلام په خپله راته هم په دې لقب آواز وکړي، یا ابا هریره ای پیشونګلی والا. نو ممکن ده چې دا خپل نوم مې بدل کړی وی، لکه سین چې د پلار نیکې ښودونکي نوم بدل شو، نو د ابو هریره نوم مې بدل کړی وی، خو چونکې حضور پاک دا نوم ما ته د خوشطبع او د مینې په لحاظ ووی، نو یې بس ما وی چې راشه حضور پاک په مینه ما ته کم لفظ او کوم نوم استعمال کو نوم دا مال ټیک دی. نو هغه لقب د ابو هریره مې ځان نه برقرار وسات. خو د جاهلیت نوم چې کوم عبدالشمس و هغه یې راله بدل کړ. رونو د دې نه یو مسله راووته، ادا چې که یو انسان مثلا یو حیوان ساتي او د ده هغې حیوان ته نسبت کیږي نو خیر نه، لکه خو یاره په غلط نه، د هغه د رسوا کولو دپاره نه. لکه یو سړی یو اس ساتي او خلک وایي مړه هغه اسونو والا او دې پرې نه خفه کېږي، پرې خوشحالېږي، نو دا خیر دی، دا څه بده نه ده. او که یو سړي ته داسې لقب وی چې پرې خفه کېږي، لکه یو سړی سپي ساتي ته وایي هغه سپو والا او پرې خفه کېږي، نو بیا به ورته دا لفظ نه وایي. په دې لفظ ابو هریره خفه شوی نه دی، ته خوشحاله شوی. نو که یو سړی یو کاریګري یا حیوانات ساتي او ته هغې ته ورته نسبت کوي پلانکي قصب والا یا پلانکی پرې نه خفه کېږي، دا خیر. دویم ته یو مسله دا راووته چې د جاهلیت د زمانې خراب نوم که چا څوک پې مشهور یا پلار دی کولی ښې به بدلی، لکه د ده نوم عبدالشمس نور والا، د نور عبادت کوونکې، نو دا خو خراب نوم دی، د شرک نوم دی، دا به بدلی. نبی علیہ السلام وی نه، ته خو د نور مرئی نه، ته خو عبدالرحمن د رحمان مرئی، ته خو د نور دغه نه عبادت کوونکې، ته خو د رحمان عبادت کوونکې، نو هغه نوم یې والا بدل که، ښکلي نوم یې والا کېښه. نو اوس هم مسلمان ته به خراب نوم نه اخلي، او که چا ځان له خراب نوم یې ښودي، د ګناه نوم یې ښودي، نو که څوک پې پی شو نو فورا دی والا بدل کی، دا نوم بدلول پکار دی. د دې اسلام څنګه شو؟ د ده د قبیلې یو سړی و طفیل یې نوم و، طفیل ابن عمر دوسي، هغه د قوم سردار و مکې مکرمې ته تللی. نو چې مکې ته لاړ، دا هغه زمانه وه چې حضور پاک مبارک په مکه مکرمه کې، نو د نبی علیہ السلام خلاف د مکې خلکو پراپیګنډې شروع کړی. نو د بار نه چې به کم خلک رالل، نو د مکې خلکو به کوشش کو چې دوی د نبی علیہ السلام سره ملاقات ونشي او د هغه خبرې ونري.
ولی اسې نه که د نبي علیه السلام سره ملاقات وشو خبرې اوري مسلمانان بشي. نو دا طفیل ابن عمر دی وی چې زه مکې ته رالم، دی خو چونکې د یمن د قبیلې سردار و، د مکې سرداران ویسې نه دی مسلمان نشي، ټول قوم به مسلمان شي. نو دی یې کېنو وی طفیله زمونږ په کلي کې یو سړی پیدا شوی او د پلار او د زوی او د ښځې او د خاوند په منځ کې لوی دشمنۍ جوړې کړي او نوې عقیده خورئ او لوی جادوګر دی. ولې پام کوه هغه سره کېننې او اسې نه د هغه خبرې دومره کلک جادوګر دی که د هغه خبر عوام ستا غوږ له راوړه نو ستا به ځان سره ملګري کړي او لویه دشمنۍ کې به یې واچوي. نو دی وایي چې هغې راته دا خبرې وکړه نو ما په غوږ کې مالوچ ومنډل چې اسې نه په لاره ځم او په تیر کې چې ته د دې هلک دا خبرې مې غوږ لا واورونه او د ملګری نه شم. وی ما ته وښو چې دغه هلک دی. وی یو ځل د بیت الله خوا کې روانو او حضور پاک مبارک د بیت الله خوا کې مونځ کوه. وی ما وی چې ته خو د یو قوم سردار د یمن، ته قمقلنی هوښیار او زمانه او قابل شاعرم بل څوک نشته او زمانه په خبرو کې ماهرم بل څوک نشته او د قوم جرګې کوم صلح روغې کوم نو زه په غوږونو کې مالوچ منده ما څوک خطا کولی شي. راشه ته دې هلک دا خبرې واوره چې دا دې څه وایي، ما څوک نشي خطا کولی. وی مالوچ مې خوا غورځول. وی نبي علیه السلام مونځ کو او مونځ کې قرت په زوره کو د بیت الله په خوا کې. نو ما هغه خبرې واورېدې. وی چې مې واورېدې نو یې خوند یې راکړه چې نبي علیه السلام د مانځه نه اوزګار کړ نو رالم ورسره کېناستم. نو ما ته یو څو تپوسونه وکړل او بیا نبي علیه السلام مبارک د قرآن شریف د یو څو ایتونو تلاوت راته وکړ. وی ټوله قصه مې ورته وکړه. وی ما وی چې دې خلکو خو د دې حق د اورېدو نه منې کوله. وی قسم دی چې حضور پاک تلاوت کو زما زړه کې لارې جوړېدې، زما زړه په بل طرف روان شو او چې کېناستم قرآن مې واورېد. مې چې دې خلکو خو ته د حق نه منې کولې دا څه دي؟ وی بس فوراً نبی علیہ السلام په لاس بیعت وکړو، خدای پاک اسلام ورنصیب کړ چې دی مسلمان شو. حضور پاک لومبی زمانه و سخته ورو نو دته وی دته خپل وطن ته لاړ شه او هلته د اسلام دعوت چلوه او چې کله موږ مضبوط شو نو بیا به راځې. نو دی لاړ خپل وطن نو خپل پلار له دعوت ورکړه، هغه انکار وکړ. زوی له نورو قوم له رشته دارانو دوستانو له دعوت د اسلام ورکه خو څوک یې ملګري نشي، قوم ټول مخالف. نو دی واپس راغی مکې ته. نو حضور پاک سره ملاو شو. وی صاحبه زما قوم زما نشا واړوله او زما قوم زما مرسته نه کوي او ډېر خواري محنت پې کوم خو ملګرتیا مې نه کوي. نو زما قوم ته خیره وکړه چې خدای هلاک خدای برباد کړي. نه مې زوی مني، نه مې پلار مني، نه مې رور مني، نه تربور. حضور پاک مبارک مسکی شو. وی اللهم اهد دوسا وأت بهم. وی نه خیره نه کوم. وی خدایا د دې طفیل ابن عمر قوم ته چې دوس قبیله د هدایت ور نصیب کړي او خدای ته مال راولې. وی زه خپل وطن ته هدایت کوه الله به خیر خیرولې وکړم. نو دی واپس خپل وطن ته لاړ. نو چې واپس خپل وطن ته لاړ او بیا دعوت شروع کړ نو د حضور پاک دعا خدای قبوله کړه، ټول قوم یې خدای مسلمان کړ. نو د ابو هریره پکې دی مسلمان شو. نو بیا دا هغه وخت چې حضور پاک مبارک مدینه شریفې ته هجرت کړی او بیا په مدینه شریفه کې د نبی علیه السلام څه زمانه هم تېره شوې وه. نو بیا دی اراده وکړه د نبی علیه السلام د هجرت چې مونږ به لاړ شو او د حضور پاک مبارک خواته مدینه شریفې ته به هجرت وکړو، سفر به وکړو. نو اتیا کورنۍ چې یو پکې د ابو هریره کورنۍ هم وه. دې کې بعضې خلک لا مسلمانان نم دي خو اتیا کورنۍ چې کم مسلمانان دي هغه اتیا کورنۍ دي. هغې ټول د یمن نه رالل مدینې شریفې ته او هجرت یې وکړو. نو دغه وخت چې دوی راورسېدل نو چا ورته وی چې نبي علیه السلام مبارک دی خو تللی دی خیبر ته او د خیبر غزا له تللی دی. نو دوی د مدینې په دی خیبر ته لاړل او د حضور پاک مبارک سره په خیبر کې ملو شو. نبی علیه السلام مبارک پرې ډېر زیات خوشحاله شو.
یو پکې د ابو هریره. نو په بخاري شریف کې د یو حدیث دی، امام بخاري رحمت الله علیه راوړی دی. ابو هریره وایي مونږ چې د یمن نه راتلو نو ما وی چې خدایه دا نبی علیه السلام به زه څنګه ووینم او ته سره به زما کله ملاقات کېږي. نو ډېر په تشویش کې وم او ډېر په منډه را روان. نو یو غلام و هم رانه په لاره ورک شو، ګډوډ شو رانه. وی دقه دی چې حضور پاک مبارک له راورسېده او په کومه شپه کې چې زه مدینې ته راورسېدم نو د هغه شپې صفت به یې کو، یا لیلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي. ای عجیبه شپه، ناشنا شپه، ډېره اوږدې. هغه پښتانه وی چې کم سړی او د غم شپه نه تېرېږي. نو د ده په زړه کې دا سودا وه چې زه به مدینې ته ورسېږم او که نه او حضور پاک به ووینم که نه. په دې سودا کې وی ډېره عجیبه شپه او ډېره اوږده شپه او ډېره مبارکه شپه. او ولې مبارکه شپه؟ ځکه مبارکه شپه چې ما لرې د کفر د وطن نه د اسلام وطن ته نجات راک، د کفر د ملک نه د یمن نه دې راوستم او د حضور پاک د ښار د مدینې ښار ته دې راوستم، د هغې نه دې خلاصتم. نو چې دې سیګروت نبي علیه السلام مبارک سره کېناسته نو حضور پاک ورته وفرمایل او نو غلام ته رک شوی و، دا هم سودا او غلام خو قیمتي شوي. نو چې دې کېناست نو حضور پاک ورته وفرمایل، بخاري شریف کې راځي، وی ابو هریره غلام دی هغه دې راغی. دې کې غلام راښکاره شو. نو دې دومره د نبي علیه السلام په ملاقات خوشحاله و چې د وی الله رسوله دا غلام د خدای پریز ما ذات کړی دی، زه هو حر لله، د الله په نومه زه. داسې عجیبه مبارک صحابي. بهر کې د نبي علیه السلام سره حساب او کم چې په مدینه شریفه کې د صحابه د طالبانو چبوتره و مدرسه صفه چې ورته وایي په هغه صفه کې به اوسېدل. اگر چې خپل مور یې وه او خپل کور دې وایي د یو ښځې غلام و په خپل وطن کې، د هغې نوم بسره بنت غزوان وه. غلام دا چې نوکرې وه د هغه ښځې، عجیبه نوکري مې ووایي، زه ډېر غریب وم. نو یې ما ته هغه ښځې اډر کړی چې ته ما سره ګرځې نو څپلی به دې نه پخپو. باید سرداران اوس هم په دې خپلو غلامانو په دې نوکرانو ظلمونه کوي، څپلی به نه پخپو کوي. او چې زه کله په اس باندې یا په اوښ سوریم نو خپې بلې خپې به ما سره واګې به دې نیولې ګرځې. وی زه د هغې ښځې نوکر وم. الله څه وکړل چې اسلام خدای ور نصیب کړه، هغه ښځه خدای له دې نکاح له راوسته او یې خدای زما په نکاح کې راوسته. دا د اسلام یو نعمت شو په زما. مور یې راله په هجرت نبی علیه السلام طرف ته وکړه، خو اسلام ته یې زړه نه کېده، په زور دین وه. ښځې بعضې داسې وي چې دا بچو خبره نه مني، که بچې ورته ډېرې د اسلام او د دین خبرې کوي نو اثر پرې نه کوي، بلکې دا دی وایي چې کور ته به لاړم او د نبي علیه السلام ذکر مې د مور مخکې وکړه نو مور به راګیر کړم او بیا وایي. او حضور پاک وی د مور احترام به کوي او قدر به کوي او ډېر بدرت به یې راته و. نو دوه روایته دي. یو روایت کې داسې راځي وی چې په مسلم شریف دویم جلد کې د په فضایلو کې لیکلی وی یو ځل رالم حضور پاک ته کېناستم نو ما ورته د الله رسوله زما مور دپاره ته دعا نه کې چې خدای پاک زما مور ته ایمان ور نصیب کړي، زما د مور دپاره د اسلام دعا وکړه. نو نبی علیہ السلام مبارک لاس اوچت کړ، وی الله د ابو هریره امور مسلمانه کې. وی چې کور ته لاړم نو زما مور لمبلي و، جامې بدلې کړې و، لمبلي و او جامې اغوستې و، لوپټۍ په سر وله. وی چې زه څنګه ور دننه شم، وی ما ته وی چې ابو هریره رانږدې شه. وی ور نږدې شم، وی ما ته د اسلام کلمه ووایه. وی ما ورته چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی هغه کلمې وی خدای مسلمانه کړه. او وی رالم حضور پاک ته مې الوی چې صاحب زما مور خدای مسلمانه کړه ستا په دعا. او په طبقات ابن سعد کې دویمه واقع لیکلې هم دې سره مناسب ده، دې سره ضد نه ده. وی یو ځل مور راته غوسه وه نو وی زه د کوره راووتم او مور راپسې راووته. وی نبی علیہ السلام لراله وی مې چې صاحب زما مور ته دعا وکړه، د الله رسوله
زما مور مار وخت په اسلام تکي دعا وته وکا وی نبی علیہ السلام لا سوچت کل چې یا الله د ابو هريره مسلمانه کی نو وی چې ما شاته او قتل مور میرا روان مې چې سیب دقه درا پسې رااله خو چې جمعات تر در نشو نو کلمې شهادت وی خدای مسلمانه کو نو علما د دواړو میانس کې تطبیق کوي ادا چې دا مسلمانه شوی د سره په کور کې دا خو بیا د ډېرې خوشحالۍ نه دې ته مخکې راغلی دی امور ورپسې راغلی ده چې حضور پاک په مخکې دا کلمې شهادت وی او د نبی علیہ السلام دغه دعا د قبولیت پته نبی علیہ السلام ته ورسېږي نو مور مسلمانه شوه د نبی علیہ السلام مبارک په دعا باندې دومره مبارک صحابي دی چې د نبی علیہ السلام نه یو وخت جدا شوی نه دی که نبی علیہ السلام به په سفر ته دی به ورسره او که حضور پاک به مدینه شریفه کې دی به ورسره تر دې حده پورې چې د نبی علیہ السلام د وفات نه مخپس دی یو خپله واقع ذکر کوي یو ځل چا ورته ډوډۍ کېښوده د سره یو رومال و هغه رومال دا کتان ورته وایي مونږ ورته سنډ وایي د سنډو نه جوړې ډېر قیمتي کپړه ده کتان د کتان رومال و سره په لاس کې نو د پې پوزه پاکوله نو چې داسې سوچ یې ورته راغی نو هغه یې په ځای کېښود او یې واهوه ابو هریره په داسې قیمتي رومال کې پوزه پاکوي په جلا شو نو چا ورته وی ولې جاړې وی قسم دی یو حالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رایاد شو وی زه به اوږې پروت وم د حضور پاک د منبر مبارک او د نبی علیہ السلام د کوټې مبارکې په میاس کې اوږې بېهوشه به پروت و نو خلک برال زما د سر له بیلتې ورکولې اوس هم کې څوک لیوني چې دا خلک شاټونه ورکوي وی خلکو به وی چې ابو هریره لیونی دی وی زما د قسم په خدای کې زه به لیونی نوم وی د لوږې له لاسه و بېهوشه پروت و داسې وخت ما تېر شوی وی یو ځل ډېر زیات اوږی و د څو ورځو اوږی و او په دې خېټه مې ځان له کاڼي تړلي د درد د وجې نه نو د جومات ته چې به کومه غټه لار باندې خلک کورونو ته تلل وی په هغه لار کې کېناستم وی په دې خیال کېناستم که د چا را باندې رحم راشي او کور ته مې بوځي او ډوډۍ راکړي صحابو خو به سوال نه کو سوال به یې ګناه ګڼله او سوال دې هم ګورې حرام ګناه ده وی په لویه لار کېناستم دی کې حضرت ابوبکر صدیق راغی وی ما ته د یو آیت تپوس وکړ چې په دې آیت مې پېکه وی ما له هغه آیت راته وی زما مطلب دا و چې دی به ما ته متوجه شي او زما د مخ ته او د شکل ته به وګوري نو ما به کیدی شي کور ته بوځي او ډوډۍ به راباندې وکړه وی هغه راباندې نیغ تېر شو پروا ونه ساتل او بیا ابوبکر وی څه وونه نو ما څنګه بوتلې وی دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را پیش شو وی د هغه نه مې هم دا یو آیت تپوس وکړه وی قسم دی چې ما له راته خو ما چې دی به ما ته وګوري او زما د مخ ته به وګوري او شکل او د لوږې ته ما به کور ته بوځي وی هم تېر شو پروا ونه ساتله وی دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را وی چې ما ته وکتل وی ابو هریره وی مې چې او ابو هریره وی الحق راځه ما پس انا باندې پوه شو وی کور ته یې بوتلم چې کور ته یې څنګه بوتلم نو وی کور یې تپوس وکړه چې د خوراک څه شته وی بیبي ورته وی چې او یو جام پیسته فلان کې ستا دپاره په تحفه ډالۍ کې رالیږلې وی ما ته وی چې ابو هریره ورشه او د صفي چې څومره طالبان دي ټولو ته اواز کا وی ګیله مې پیدا شوه چې صاحب وږي ځېمه خېټه مې درد کوي او دا د صفي خلک په ما راغواړه او بیا مې وی چې دا یو جام د ټولې صفې د خلکو دپاره څه شی دی زه بس خوش قسمته هغه دی چې وړومبې په لاس ورشي ټول غریبانان به وږي دا یو چبوتره وه د جومات سره خوا کې د جومات نه مشرق طرف ته نو هغې کې یو سپر بره جوړ شوی ده څانګو نو وی چې د شا د کجورو به کجورې وکړې نو صحابو به هغې یو غونچک پرې کړ وروړو بره به یې ویزان کړ نو صحابه چې به وږي شو نو چوکه به یې راواغېسته غونچک له به یې ټس ورکړ
د هغې نه به 2-3 دانې راوغورځېدې هغې به خپله ګزاره کوله او د کجورو سیزن خو همیشه نه کلی کلی نه دغه زمانه کې سم ورشه واسطه وی ګیله مې پیدا شوه مې چې خدایه صوفه کې خو 300 او یا 200 کسان موجودي دا جام څه شی دی چې دا خو د پیغمبر علیه السلام د خبرې د منلو نه خو خلاصېد هغه به مې خامخا منله وی لاړم وی ما ورته وی چې راشي نبی علیه السلام هم غواړه وی ټول لاړل کېناسته وی چې کېناستل ما ته وفرمایل چې ښي طرف نه شروع وی په دین پوه ما چې نبی علیه السلام به ساقي زیم تقسیمونکي به زیم ځکه په مې راغوه او دام راته پته و چې کوم سړی تقسیم کوي هغه اخر کس کی نه مې چې زه قسم یې اخر کې ده پته نه لګي چې سبب پاتې شي او که نه بچي او قانون ورونو دا دی چې یو سړی په چا یو شی تقسیموي د ښي طرف نه دی شروع کړي او دا قانون دی چې د چا په لاس تقسیم کوي نه به مخکې شروع نه کوي او په آخر کې شروع کوي دا هم د دین مسله ده وی خیر جام میں غړومبي له ورک وی هغه وسکو او نبی علیہ السلام با आवाज دا کوم چې په مړه خېټس کې مې زابو وراره چې خبره د مړې شو خو خدای دې پکې خیر واچي وی پاتې شو چې دویم لا ورکا وی دویم مسکل دا غنم پاتې شو وی دریم لا ورکا دریم لا مې و باس وی پېښو ما چې دا خو د نبی علیہ السلام مبارک معجزه ده او د الله لوی برکت ده وی پټولو مې هغه جام وګرځم وی چې مې وګرځم اخره کې نبی علیہ السلام پاتې شو او زه وی حضور پاک هغه جام را واغېستو په دې لاس کې دقه سي مبارک کې کېناسته وی چې ابو هريره یو ته پاتې وي او زه پاتې مې چې او د الله رسوله وی والا اسکا وی او مسکی شو وی موسکل وی چې موسکل وی اشرب اسکا وی بیا مې اسکل وی اشرب اسکا وی بیا مې اسکل وی اشرب اسکا وی ما وته چې والله لا اجد له مسلکا قسم په خدای کې وجود کې رکشته چې پکې ورواړو زینشته کم دی وروانو وی خماله راکا وی بیا مې حضور پاک مبارک لور کړل نو چې سپاتیو نه وی خلاص کړل نو یو اقا وقتو چې په مونږ به لوګې تیرې دي نارې به تیرې دي تندې به ویس بنو او خلقو به مې سر للتې ورکولې چې ابو هریره لیونی دی وی قسم په الله چې لیونی بنو اوږې بم وی یا داسې وخت چې ما سره قیمتي رومال دی او د په هغې پوزه سوم نو ویې جړل او ډوډۍ ونه خوړه داره د حالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره نږدې صحابي دی یو خبرې نه اندازه ولګوئ وی یو ځل نبی علیه السلام مبارک د جومات نه ووت وی چې ووته نو خلق صحابه پریشانه شو چې نبی هم خو ډېر وخت تېر کړ نو زمانه داسې وه چې دشمنان د حضور پاک ډېرو نو وی د ټولو نه مخکې زه ورپاڅېدم وی تلم یو باغ ته ورسېدم لاره سنگ معلومه کړه چې نبی علیہ السلام دې باغ ته تللی نو په مشکات جلد ثانی کې د نبی علیہ السلام په دې معجزاتو کې او د حضور پاک په دې صفتونو کې یو روایت راوړی دی ادا سي دی چې د حضور پاک د خولې مبارک نه به خوشبو دی او دا د فلانکی دی نو د حضور پاک هغه خوشبویي به صحابو ته پته وه چې دا هغه خوشبویي ده نو چې په کومه لار به نبی علیہ السلام لاړو په هغه لار باندې به هغه خوشبو ترې خوره شوې وه نو چې کم به نږدې صحابه هغې ته خو به دا خوشبو پته وه نو هغې به هغه پوزه راښکله او په هغه خوشبویۍ پسې به تلل نو نبي علیه السلام به یې معلومه وه وی تلم یو باغ ته ورسېدم وی چې باغ ته سنګ لاړمه دومره را باندې تلوار ده او دومره په هیبت کې ما دا خو راته پته ولګېده چې حضور پاک مبارک په دې باغ کې دی دونه خو پته ولګېده چې ما دا باغ په دروازه نه پوهېدم چې دروازې په کم طرف ته نو هغې کې یو لښتې و او هغې باندې به اوبه ورننوتې غټ سوري په هغه لښتې وي وردننه شو وی چې ورغلم د دواړو جهانو مبارک سردار په هغه باغ کې ناست وی چې ناستو وی ما ته راشه ابو هریره یو حدیث درته ویم یو خبره او لرشه د ما صحابو ته ووایه ادا دی من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل الجنه هغه څوک چې د دې خبرې ګویي ورکوي چې الله یو دی او نبی علیه السلام د الله رسول دی دی به جنت ته ځي وی والا زما دا سپلی والا دا دې نښه شوه او چې څوک مخې له درځي دا ورته وایه ګوره حضور پاک د نښې دپاره ولا خپلې سپلی ورکړې زما دا سپلی والا دا دې نښه شوه او چې څوک مخې له ځي درته وایه
دې کې چې مخې له راغلم حضرت عمر هم پریشانه دي چې حضور پاک کوم خواته دی هراله مخې له راغی چې راغی نو هغه خو پوه شو ابو هریره څه دي دا د حضور پاک پیزار څنګه تا سره لاس کې خیر دی ولې حضور پاک څه شو ما چې صاحب ماته یو خبره کړې او دا پیزار یې راکړی نښې دپاره خبره همه ده د نښې دپاره یې دا پیزار راکړی چې څوک د له مخې راځي نو دا ورته وایه چې څوک کلمې شهادت وي دی به جنت ته دی وی عمر غوسه ما له یو موکه راکړه زه ځمکې ته پرېوتم چې راځه مه وایه خلکو ته دا خبره واپس یې کړم وی نبی علیہ السلام له بوتلل نبی علیہ السلام مبارک ته صاحب ستا د خبرې مقصد جدا دی او خلک به دې ګورې غلط مقصد وایي ستا د خبرې مقصد خو مثلا دا دی چې څوک کلمې شهادت وي جنت ته به ځي که ګناهګار نه دی او نیک دی نو بالذات په نیغ جنت ته ځي او که ګناهګار دی نو دوزخ کې به غوټې خوري خو بیا به موځي جنت ته به ځي کلمې شهادت باندې مسلمان سړی مړ شو جنت ته به خامخا ځي خو جنت ته به یا نیغ په نیغه دي چې نیک دی او که ګناهګار دی نو نیغ په نیغه به نه دي سزا به ورته میلو شي پاک به شي په دوزخ کې د ګناه نه بیا به ځي او خلک به وایي چې ګنې بس راشه نیکو ته مجد نشته او د ګناه نه خلاصېدو ته مجد نشته بیا به څوک نیک عمل نه کوي وایي ښه ده بیا مه وایه چې خلک ته غلط مقصد اخلي نو بیا دا عمره مه وایه مه ذکر کوه ګوره دا د حضور پاک یو اهمه خبره خپل پیزار مبارک یې دله ورکړ او دې خلکو ته لېږوي خلکو ته زما دا پیغام ورسوه دا اعتماد سړی په هر چا نه کوي دا په هغه چا کوي چې زړه ته ډېر نیت نږدې وي دې په خپله فرمایي وی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه مې دوه لوښي ډک کړي دي د احادیثو د علم حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاءین وی دوه لوښي مې ډک کړي دي اما احدهما فبسسته فیکم وی یو لوښی مې تاسو کې خور 5374 احادیث یو لوښی مې در کې خور کړ واما الاخر دویم لوښی لو بسسته فیکم لقطع هذا البلعوم وی که هغه دویم لوښی در کې خورومه وی یریږم چې مری به مې پرې شي نو علماء دو معنی بیانې معنی پرې کېدل یا خدای دی چې که هغه د توحید د الله د وجود د کائناتو نه مخکې سو د دې داسې خبرې دي چې هغه بیانولی نشم که بیانوم نو نشم بیانولی بعضې وخت کې سړي پړه کې یو خبرې کولی نشي که کوي نو په دې زړه باندې هیبت راځي نشي بیانولی هلکه وي بس زړه مې چوي دا خبره نشم کولی داسې رازونه دي داسې اسرار دي چې نشم بیانولی که بیانوم نو هسې نه مړه نشم مړه نه روځي او نور علما وایي چې نه هغې کې د فتنې متعلق د پیغمبر کوم پیشنګویې دي هغه پیشنګویې ته مراد دي وی ما ته دام پته ده چې نبی علیہ السلام ما ته وی زما نه پس به زما منبر پلان کې ناستی پلان کې به ناستی پلان کې به ناستی پلان کې بادشاه به رای ظالم وي پلان کې امیر به ظالمي پلان کې امیر به ظالمي وی که یو نوم در تاخلم ما ته حضور پاک ویلی دا راته پته ده نو که د هغې نومونه وسخلم چې دا ظالم یاد کړو دا ظالم خو اوس مې وجنې پرېږدي مې جل قطع هذا البلعوم مری مې کټ کېږي یو صحابي وی یو مجلس کې یو سړی په یو نوجوانه لک و نوجوانه لک او ظالم بادشاه نوجوان دی ظالم دی د یو علاقې گورنر دی وی په منبر ناسو تقریر یې کو وی ابو هریره ما ته وی دې خوا راشه وی زما دې قسم په خدای وی چې حضور پاک ما ته کم ظالمان حکمرانان خوړي دي نو داس الک چې ناست وي داسې راته خوړي لکه چې ما ته په دې سترګو د حضور پاک هغه زمانه راغی در راښکارېږي یو ټکی راته ښودلی یو لوښی مې در کې خور که بل نشم خورولی بهر کیف دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابو هریره باندې لوی اعتماد دی او حضور پاک ته ډېر انتهایی نږدې ډېر قریب و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي یو ځل راغی ابو هریره ناستو یو سائل دا یو سوالګری د دین سوالګری ابو هریره ته وایي وی چې الله تعالی تاسو کوی دا سړی څوک ناسته چې دا خلک ته تاو دی وی دا ابو هریره دی د پیغمبر علیه السلام صحابي دی دی ورغه کېناستل د دین دا سوالګری مجیبه وی تا ابو هریره وی دا د پیغمبر علیه السلام نه حدیث اوریدلی دی وی ستا د الله په ذات قسمی ما ته د حضور پاک یو داسې حدیث وایا چې تا ته مخ په مخ اوریدلی او داسې حدیث راته وایا چې ستاسو د حضور پاک په منځ کې بل څوک نو ته هغه یوازې ناست وې او داسې حدیث راته وایا چې تا د پیغمبر علیه السلام نه یاد کړي دي وي او ځان دې پې ښه پې کړي وي ورسونه قیدونه ولګول
چې تا ته پخپله اورېدلي ستا او د هغه په منځ کې بل څوک وینه او یوازې دواړه ناست یې او تا ښه یاد کړي او ځان دې پې کړي چې دا خبره یې وکړه نو دې څه وایي متوجه شو ورته وی ښه وی زما یې د الله په ذات قسم وی ما د حضور پاک مبارک نه په دې مخامخ کوټه کې یو حدیث اورېدلی ګوتې ورته ونیولې او وی زما او د حضور پاک نه علاوه بل څوک نو یو هغه یو زوم او وی ښه مې یاد کړی دی او ځان مې پې کړی دی او دې کې یو چغه واله بېهوشه شو بېهوشه شو هغه سوالګري ته خلق وی نیکبخته څه ناشنا مسله دې راوړه زمونږ استاد باندې څه چلو بېهوشه شو خلق له تلي لاسونه مګل په هوش کې راغی چې هوش کې راغی بیا وی زما دې د الله په ذات قسمي چې ما د حضور پاک مبارک نه په دقه مخامخ کوټه کې یو حدیث اورېدلی دی زما د هغه نه علاوه پکې بل هېڅ څوک نو او ما پې ښه ځان پې کړی دی او اورېدلی مې دی بیا یو چغه کړه بېهوشه شو بیا چې هوش کې راغی نو بیا دا خبره وکړه نو بیا بېهوشه شو نو چې بیا هوش کې راغی نو بیا څه وایي ای ملګري وی رانږدې شه وی قسم مې د الله په ذاتي چې په دې مخامخ کوټه کې مې د حضور پاک نه پخپله اورېدلی زه هغه یک په تنها ناست او مې پې اورېدلی مې دی یاد کړی مې دی او حدیث څه دی دا دی چې د قیامت په ورځ به درې کسان الله به ځان ته را مخامخ کړي یو کس به هغه څوک چې الله وله ډېر زیات مال ورکړي نو الله به ترې تپوس وکړي ما خو مال درکړی او الله را کړی دی څه دې وکړل زما په مال کې الله تا مال راکو ما پکې ډېر محنت وکړ ډېر مې کو او ما ستا په رضا کې خرچ کړ مدرسې او جوماتونه او پولونه او حجونه او عمرې او هر څه مې کړي ستا په لار کې مې خرچ کړي کونډې او رنډې هر چا سره مددونه مې کړي دي الله کړي مې دي وی رب العالمین به وفرمایي کذبته دروغ دې ووایي وی فرشتې بټ ولاړي زرګونه ځکه الله دربار کې خود فرشتې دي لکونه وی ټولې فرشتې به مو چې کذبته دروغجنه دروغ دې ووایي الله به فرمایي اے بنده بالکل دې مال خرچ کړی دی ډېر دې خرچ کړی دی خو زما د رضا دپاره نه لیقال انک جواد دې دپاره چې خلک وایي چې دا پلان کې سخي دی دې دپاره دی ما دپاره نه چې الله خوشحاله شي ریاکارۍ دپاره او هغه نوم دې ګټلی دی څه دپاره چې دې خرچه وکړه نوم دې وګټه هغه ثواب دې دنیا کې حاصل کړی دی دلته اسم نشته وی الله به حکم وکړي فرشتو ته سپېمو کې ورته زنځیر واچوي پړ مخې جهنم ته وغورځوي دویم کس ته به دې خوا راشه تا څه کړي دي تا له خو ما پوهه در کړې وه قرآن مې در کړی و یا والله ما به قرآن لسته کنه دروازې به مې لسته د شپې به مانځه کې تلاوت کو عمل به مې کو اوږد اوږد رکعتونه منځونه به مې کول وی الله به فرمایي کذبته دروغ دې ووایي هغه لکونه کروڑونه فرشتې چې شاته وله ټولې به وایي کذبته دروغ دې ووایي تا دې دپاره دا هر څه کول چې خلک وایي چې دا فلان کې ډېر خشته ښکلی قاري دی او ډېر خشته تلاوت دی او ډېر خشته آواز دی دې له نه چې ما پې خوشحاله کړي او ما پې رضا کړي فرشتو ته حکم وکړي سپېمو کې زنځیر واچوي پړ مخې جهنم ته وغورځوي درېیم به هغه سړي وي چې هغه مضبوط وجود الله ورکړي تا له خو ما خسته وجود در کړی طاقتور پویه څه دې کړي دي الله ما خو ستا په لار کې شهادت ومونځه کړ پلان کې جهاد له لاړم او شهید شم نه مې دې کړی کذبته دروغ دې ووایي فرشتې به وایي کذبته دروغ دې ووایي الله به وایي بالکل ته شهید شوی په پلان کې جهاد کې خو ما د رضا دپاره نه چې زه راضي شم دې له چې یقاله فلان جریء چې فلان کې ډېر بهادر دی چې ستا د بهادرۍ شهرت وشي دې دپاره دې شهادت کړی دی سپېمو کې زنځیر واچوي جهنم ته وغورځوي نبي ابو هریره وایي چې ما د خپل ښکلي محبوب نه اورېدلی دي چې اولئک الثلاث دا لومبې درې کسان لومبي هغه خلک دي چې جهنم به پې بل شي جهنم ته به یې وغورځوي خدای هم د ریاکارونو هغه عمل لږ ښه دی خو د الله د رضا دپاره عمل لږ ښه دی خو چې په دې نیت وکړو چې زموږ نه پې خپل پروردګار راضي شي او چې ډېر عمل سړی وکړي او ډېرې پیسې هم سړی خیرات کړي خو ریاکاري وي پکې د الله رضا پکې نه خلک وایي چې دا نیکي وکړه خلک وایي چې دا ثواب یې وګټه نو پیسه هم لاړه تکلیف دې هم برداشت کړه مشقت دې هم برداشت کړه او ورسه دې په اوبو باندې لو شو الله دې خپل رضا نصیبه کړي هر دا وایي چې خدای په چې څونه اعمال مونږ لږ کوو که ډېر کوو نو خدای په دې اعمالو ته زموږ نه راضي شي دا لویه خبره ده
حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د وفات تپس د حضرت عمر په زمانه کې هغه لګا او د بحرین عامل مقرر عامل دا چې دا زکاتونه وشونو راغونډي امیر المؤمنین ستا حکم دی لار بشم نو چې لار نو بلا مال د بحرین نه عشرونو زکاتونه راغون کړو دا شریعت مطابق څه فیصله واغې وکړو او حضرت عمر له حضرت عمر فاروق ته ودا سکارو کا ابو هريره ځته مې د بحرین گورنر مقرر کړ مزاح د بحرین گورنر شو وینا امیر المؤمنین دا کار نه جوړ نه ته مې والی مقرر کړ گورنر وینا جی دا کار نشم کوله ویل ته د یوسف علی السلام نه غوړې یوسف علیہ السلام خو خپل غوښته د بادشاہي اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم بادشاہ وته تا نه وزیر جوړم بما له وزارت خزانه راکا یا د زمکه د زراعت راکا ز حفیظ پویم مې حفاظت کوونکې امانتګری مې کرپټ نه او خبره پویګم او امانتګری ما مقرر کړ یوسف علیہ السلام غواړي په خپل او ته انکار کې یو د زوی وی هغه یوسف پیغمبر او د پیغمبر زوی او ز ابو هريره د بصره زوی ما فقال ابدا امیمه زوی ما ز ابو هريره د امیمه زوی ما زدا یوسف پشان نه مدا کار نشم کول ولی غشي کوله څومره لوی عالم دی د پیغمبر علی السلام دا حدیث وی دینه یریګم چې یو مساله راته زه خو چې والی شم خلک به د مسلو ته پوښتنه کوي یریګم چې یو مساله بنی معلوم چتا په ناپوهه غلط جواب ورنکم یریګم خلک براله فیصله وروړي او ما ته په کې د شریعت حکم نیو معلومه غلطه فیصله ونکم نو خدای سره مسکو بیمار دی خلک راضی ته پوښتنه یوم ته پوښتنه راځي بلم ته پوښتنه راځي نو یو سړی وته راغی او درې ورته وی ابو هريره وی ته خو د نبی علیہ السلام محدث او د حضور پاک د حدیث درسونه دي کړی دي نو زه د خدای نه سوال کوم چې خدای دې روح کا دیو د زوی وی د آخرت په پوله ولاړم واپس می دنیا ته ګرځي د آخرت په پوله ولاړم واپس می دنیا ته ګرځي وی زما د خپل محبوب پیغمبر نو ریدلی چې دا زمانہ براشي چې خلق با سر زر نخوخي او مرګ بخوخي خدای سر زر نه خو مال مرګ راکړي او داسې زمانہ براشي چې خلق برواني په مقبره او وی بچي افسوس د دې مړی په دې پر قبر کې زه فخ ونو څخه بوا داسې د فتنې زمانہ به قبر والا او قبر خاون والا با هغه پسې بارمان کوي چې د په دې قبر کې خاخ وي نو څخه بوا پریشانونه خو بچو ته ما واپس دنیا ته بوزي نو چې کله کم وخت مري نو په جړاش نو دې حالت ته مو جاړي صحابه مړي ته پوښتنه او دیم جاړي نو د صحابه خو باجی به مرګ چې کله به مړ کېدل نو وصیتونه به کول یو به دا وصیت کو دی خلکو به ته دا چې کم به مړ کېدل دته به خلکو دا وصیتونه کول وصیت نه پیغام به وته چې ته لږ سات پس پرې د حضور پاک سره ملاقات کی زما سلام برسه بل به ګورې د پیغمبر هم سره ملاقات به دي کېږي زما سلام برسه بل به د حضور پاک سره به ملاقات لږ سات پس کېږي زما سلام به نو د بجاړل بالکل ځان کدن وخت قریب دی چاوته ولې جاړي لږ سات پس د خپل محبوب پیغمبر سره ملاقات کېږي او ته جاړي ویاو ولې جاړي وی سفر ډیر اوږد دی او سامان کم دی یقینا په دې خبره سوچوږي یو سړی سعودي ته لاړ شي او 2 کاله پس براشي یو سړی دوبه ته لاړ شي یو 3 کاله پس براشي یو سړی لندن ته انګلند ته امریکا ته لاړ شي او 4 کاله پس خو براشي کنه لیکن چې یو سړی د مرګ په لار ورغی واپس دراتل شته نشته خبره ختمه وی سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان ډیر کم دی نو ځکه کله چې دا ټکی د ابو هريره رضی الله عنه را تر مخ شي کنه دا وجود مې ورپیږي چې ابو هريره غوندې سړی وای چې سامان کم دی نو زمونږ پکې څه حالت شپه د کور 3 ځای تقسیم کړي په 3 ځای شپه تقسیم کړي وا نو د به 3 مېسه د شپې به د عبادت بیا به ود شو نو خدای ته به وی چې 3 مېسه به ته عبادت کې نو نوکر ته به وی غلام ته وی 3 مېسه به ته عبادت کې چې زمون په کور کې داسې ټیم تیر نشي چې زما په کور کې د الله عبادت نشي چې هر وخت زما په کور کې د الله عبادت نشي او د حضور پاک د احادیث درس او بیا سوي
وی سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان ډیر زیات کم دی. وفات شو بیا وصیت یې د وفات نه مخکې وکړ. وی دا ما دا وصیت دی چې نبی علیہ السلام مبارک سنگ پټکې په جون کې په سراو نو د مرګ نه پس به دقسې خپلې پټکې ماته ووهې. او چې نبی علیہ السلام په سنگ کمیس کې سړي مرده ته هغه ناګنډلې کمیس ورچوي که نه، هغه ناګنډلې کمیس کې څنګه حضور پاک مبارک دفن شوی دی او کومو جامو کې دفن شوی دی، هغسې کمیس او هغسې جامې به راله راکړې او په هغې کې به مې دفن کړې. د مدینې ګورنر و په هغه وخت کې ولید ابن عبدالملک، هغه یې جنازه وکړه او په جنازه کې اکابر صحابه کرام عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نور صحابه کرامو شرکت وکړو او د مدینې منورې په مشهور قبرستان کې کوم د چې خلک جنت البقیع وي په هغې کې دفن شو. دا د حضور پاک دی یو صحابي واقع مې درته ذکر کړ. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي اصحابي کالنجوم، وی زما صحابه د ستورو په شان کې دي. بأیه مقتدیتم اهتدیتم، د کم صحابي په نقش قدم چې روان شوی نو حق ته به رسېږي، په هدایت به لکه ستورې پخوا به وبالنجم هم یهتدون، په دې ستورو به خلکو په دې دریابي کشتو کې لارې حاصلولې، ځکه نه خو دا مقناطیسي نظام و او نه دا موبایل وي او نه دا نورې قصې پسې وي. نو هغې به او دارنګې دا خلک چې به په سفرونو تل په دې دغه کې ځنګلونو کې نو د ستورو نه به یې لارې معلومولې. نو لکه څنګه چې په ستورو خلک په هغه زمانه کې هدایت حاصلي، دقه رنګې زما صحابه د ستورو په شان دي چې چا پسې روان شوی نو دی به منزل مقصود ته رسوي، دی به نیمګړې نه پرېږدي. بهر کیف دا د یو صحابي واقع مې درته ذکر کړي دپاره چې صحابو په څومره قسم پرسۍ کې دین حاصل کړی دی او څومره په سختو کې د دین طلب کړی دی. حالانکه چې د دین طلب پکې نه وی نو دی پیسې ډېره په اسانه ګټلی شو، مزدوري هم کولی شو، زمینداري هم کولی شو، تجارت هم کولی شو. اوس دا دونه احادیث د چې امت ته رسول دي دا 5300 نو ته به چې دا څنګه، نو دنه چا تپوس وکړو وی ستا د پیغمبر علیه السلام سره نورو خلکو په نسبت صحبت او مجلس کم تیر شوی دی او احادیث دومره یاد کړي دا ولې؟ نو دې دوه جوابونه کوي. وی یو جواب خو یې دا دی چې زما رونه چې دوه قسم نو، یو انصار یو مهاجر. وی انصارو په خپلو پټو کې به خدمت کو، مهاجرو به خپله دغه کوله تجارت کو. او اذا ابو هریره مسکین هم په یو وړی مې کار کېده، نه تجارت ته او نه ځمکه شته، د حضور پاک سره به ناست وم. وی هغې به غایب و، څوک په پټو کې او څوک په تجارتونو کې، او زه به حضور پاک سره ناست وم چې څه به یې به ما اورېدل. او دویم څه دی؟ دویم ټکې واوره. یو ځل په ترمذي شریف کې شته، یو ځل مې حضور پاک مبارک ته شکایت وکړه چې صاحب ستا نه څه خبره اورم یادېږي مې نه. وی ما ته صادر خور کا، وی صادر مې خور کا، وی چې خور مې کوئی څه کلمات یې ووې او زما په صادر کې چف کړل او بیا ما ته وی دا صادر ځان پورې ومږه، وی هغه مې خپلې سینې پورې ومږه. وی زما د قسم په خدای وي که د هغې وخت نه تر دې وخته پورې د حضور پاک یو خبر هم زما نه یېره شوي چې څه وی ویل ټول به مې یادېدل. زمونږ د دین یو لوی اعجاز یو دا دی چې په هغه زمانه کې داسې حافظې خدای صحابو له ورکړې وې او تابعینو له یې ورکړې وې، داسې حافظې، داسې مضبوطې حافظې د صحابو او تابعینو وې چې خبره به اورېدله نو یېرېده به ترې نه، بس فوراً به ورته یادېدل. بلکې د صحابو د زمانې نه مخکې د نبي صلی الله علیه وسلم د حضور پاک چې په کوم دور کې خدای راولېږه د هغې ټولو خلکو حافظې کافر دی ولې حافظې مضبوطې وې. یو کس ته به په سوونو اشعار یاد تاریخ لیکي چې دې خلکو ته د خپلو اسونو نسب نامې م یادوي چې زما اس د پلانکې اس پې زوی دی او د پلانکې اس په د پلانکې اس پې لور ده او پلانکې اس په د پلانکې اس پې لور ده. چاته د خپل نیکه نه پورته خپل نسب نیمه او هغوی ته د خپلو اسپو او د اسونو نسبونه یاد. داسې مضبوطې حافظې دا ولې د کوم دې خلکو کې خدای مسلمانان جوړو، هغې مسلمانانو ته خدای دین خوده، قرآن یې ورته خوده، د حضور پاک مبارک حدیث یې ورته خودل، نو مضبوطې حافظې او پاک خلک خدای پیدا کړل. دا د صحابه کرامو هغه په قسم پرسۍ کې، په غربت کې، په بېکسۍ کې صحابه کرامو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هر څه واخېستل دا دین امت ته او دونه شوق یو ځل د مدینې منورې په بازار کې اواز وکړو، وی خلکه وی تاسو لګیا خپل کار کوئ او د پیغمبر علیه السلام میراث بازار کې تقسیم په جومات کې تقسیمي. نو چې اوس د میراث خبره وکړي خلکو ته د مال ذهن ته ځي نو خلکو جومات ته رابنډې چې راغله وی ابو هریره وی کوم چې میراث په جومات کې تقسیمي
نو جمعات کې ځای په ځای صحابه ناستو درسونه کول وی هغه ته وګوره هغې ته وګوره هغې ته وګوره هغې ته وګوره وی میراث خو دغه یې د نبي علیه السلام مال خو میراث نه دی نو په خپله هم د حضور پاک د مبارک و حدیثو درسونه کول او د خپل ځان نه علاوه خپله هم کول او خلکو له هم دعوت او ترغیب ورکو چې د نبی علیه السلام مبارک احادیث څومره دي د امت ته ورسوي ولې چې امت ته ورسېږي د حضور پاک په احادیثو کې عقیده ده عقیده به د امت ټیک شي اعمال دي پکې عمل به امت وکړي اخلاق دي پکې د حضور پاک مبارک اخلاق به زده کړي نو دا څو خبرې مې د صحابو یو تاریخ مې درته شروع کړی دی انشاءالله تاسې د مضبوطو جلو صحابو هغه کارنامې به هم درته وایم لږې غوندې چې تاسو ته د خپلو مشرانو یو نقشه معلومه شي او هغې چې کوم مسایل یې به هم درته بیانوم رب العالمین دې زموږ ستاسو نه راضي شي